السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دی باب کې مخکې مونږ ډیر ځان کړول او داسې یو دلیل مونږ پیدا نکو چې هغه د حلال ساروي انډې یعنی خصیتین او ته حرام وي یا مکروه وي. بالکل حلال دي او کم سيزونه چې په حلال ساروي کې حرام دي حدیث کې ذکر دي هغه کې د خصیتینو یعنی د انډو تذکره نشته. نو به دلیل قول کول دا خندي. اصل دا دی چې ساروی ټول حلال دی او کوم څه چې حرام دي نبی صلی الله علیه وسلم دا غي تذکرہ کړی دا غ طریقې دی په خبره پوي کنه دا او د درې سيزونه لکه دا غوشان او دا زې شو او نور دا ټول جایز دي. خو کوئی لکه حرام ده لکه ټول نه خوګه وخره سو وی یو قول دا شته چې دا غولان زال ټیک نه دار کې د غولان زې د غوخه د ټوله غوخه نه ځایګه او خل بدلی د جبه بارکی مزي سیب ټول لیکري او دا غلطي خبرې دي دلیل په دیو باندې نشتا. د دې کنز او شرح د معدن الحقائق د احناف اغیم وی چې خاصیتین مکروه دي حرام اغیم نه وي لیکن دا ټول به دلیل خبرې او طبيعي خبره یو سړي طبيعت نه اخلي بالکل نه دي خوري کنه لیکن حرام ویلو د پاره خو دلیل ګوره یار ځان به کړه دلیل به ګوري چې دا سمره مسائل بیانو منزو مالکه ما ته دلیل نه دی معلوم بس موږ ته د څوک دلیل جوړ دی کې د جنگ سدي بس دلیل به منو کنه